الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روز ډاکټر محمد سهیل ډسټرکټ ډایریکټر لایسټاک خبرې کوم ما څنګه په حاضر وخت کې تمہاری بالا والا ناشته او مری والا چیرمن مری والا ناشته او دا د سماری بالا والا مشران دي دا ناشته نو دورونو راټول راغلي دي ټول راغلي دي د بیماری په مری کې د نسبه کومه د ځناورو کې خاص کر د غټ ځناورو کې کومه بیماری راغلي ده د په بری کې راغلي دي او د په بری کې اکثر کوم فیلډ هم ته شکایت رسېږي خلک غوښه نه خوري او شودې نه څښي نو دا به زه خلکو ته خواست کوم چې د من ګډت خبرو باندې یقین مه ساتئ تاسو کومه یوه خبره وي کوم یو ایشو وي نو متعلقه څومره محکمه ده مو مختلف ځایونو کې هسپتالونه دي داسې که تاسو کانټیکټ کوئ که هغه باندې تاسو شودې نه رسي نو تاسو ما ته فردر دی شي ما نه پوښتنه کولی شي نو د شودې تاسو استعمالولی شي د غوښه استعمالولی شي خو هغه دپاره دا شرط ده شودې چې کله استعمالوئ کچا مه استعمالوئ وراسې روټین کې کچا شودې څوک نه استعمالوي نو ښې خوټوئ یا چایو کې پخوئ نو ښې خوټوئ یا ماشومانو ته ورکوئ نو ښې خوټوئ هغه نه بعد دا شودې استعمالوئ همداسې غوښه څه ده نو هغه غوښه تاسو استعمالولی شي نو هغه انسان ته نقصان نه ورکوي دا داسې بیماري نه ده چې کوم ځناور نه انسان ته لګي نو نور د انشاءالله الله خیر وکړي او څومره پر د ویکسین تعلق ده نو ویکسین د پېښور نه ډایرکټ نه رسي او ډېر لږ رسي څومره هغو ته سپلای کېږي هغه مطابق هغه پوره صوبې کې لږ زیاتې وایي تقسیم کوي نو هغه نسبت څخه به مو مخکې موږ څنګه درې تحصیلونه دي نو مخکې به مو کار کوو چې کله انشاءالله ویکسین ډېر شي او تاسو نمبر راشي نو انشاءالله هر چا ته به مو ویکسین کوو او خامخا به انشاءالله وسلام